السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامع به برتن باندې یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خدمت کې یو ځوان حاضر سلو او عرض وکړ چې د الله رسول زه ایمان راوړم په یو شرط باندې یو شرط لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پوښتنه وکړه هغه شرط څه دی؟ نو دې ځوان ورته وویل چې د الله رسول زه د زنا نه نسب صبرېدلی په زنا کولو کې ماته اجازه راکړه، یعنی زنا ماته حلال وګرځوه چې زه زنا کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې څوک ستا د مور سره زنا کوي ته دا خوښوې؟ هغه ورته وویل چې هېڅکله یې نسم خوښوی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته څوک یې ستا د لور سره کوي، څوک یې ستا د خور سره کوي، ستا د خورزې سره کوي. نو دې ځوان وویل چې د الله رسول هېڅکله نسم خوښوی. نو د الله رسول ته وفرمیل ته چې د زنا کولو په باره کې زما نه اجازه غواړې دا به هم د چا خوري، د چا موري، د چا لور به یې. نو هغه ځوان په دغه ځای باندې الله تعالی ته تایب سو، توبه یې وایستله. بیا د ژوند د آخري سلګۍ پورې هېڅکله اخلاقي فساد و طرف ته متوجه نه سو او پر دغه توبه باندې دائم او مستقیم او کلک ودرېد.